امن، تعلیم، صحت، سړک او د علاقې اتفاق دا ماته ضرورت دی. اکثر خبره کیږي دا علاقه داسې ده او داسې ده نه جي دا وګوره ښایسته لاسونه ښایسته ماحول دی. جعلي پتنې راوتي دي، دغه دي د نشې تماشې دي، نور وغیره دغه شان دي. نو د دغې نه چې بچ شي او د خپل وطن ته توجه وکړي. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زیم جی دین محمد مومند او تاسو ګورئ دا وخت پرایم ډیجیټل کہانی. نن موږ پېښور نه بلکې د مومندو په خاوره باندې ولاړ یو. دلته د ملګرو په فرمایش باندې راغلي یو ټورنمنټ شروع دی چې د هغې سرپرستي پښتون زلمی کوي او پښتون زلمی څه د تعارف محتاج نه دی. په خیر ښېګړو کارونو کې هم چې دی ډېره برخه اخلي. موږ سره دا وخت ولاړ دی، هغې سره به خبرې کوو. دا راته ووایي جي چې دا ټورنمنټ چې کوم انعقاد شوی دی دې والي سره ووایي دا د دې سرپرستي څوک کوي او دا کم ټیمونو ترمنځ دا میچ نن کېږي. زه خو د ستاسو د محمد صاحب او ستاسو د چینل شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي یاستئ زموږ علاقې ته. دا جوړبي دره ده، اساخیل قوم دی. د اساخیلو د زلمو ټیم او د شندرې د سنخیلو د زلمو ټیم د دې دواړو نن دغه لوبه ده. دا د صنوبر ملک په نگرانۍ کې ده. دا پروګرام برابر کړی دی. به دې کې زموږ سلیم چرمین صاحب او داسې میر صاحب بسم الله جان صاحب او دا د بادر خان وایس چرمین د دوی په نگرانۍ د دوی په د خوارېلو په کوشش باندې دا لوبه شروع شوې. خو زه بار اکثر په دې ګروپونو کې وایم چې واتساپ ګروپونه ډېر جوړ شوي دي خو ښودل به غواړي قام ته. اگر سړی وایي ما دا کړي ما دا کړي دا نن لوبه د نن تاریخ تاسو یاد ساتئ. نو دا د دې الکان مهم دی چې الکان الله پاک د نشو تماشونه الله پاک بچ کی د فضل خبرو د فضل کارونه. نو دا یو ثابته خبره ده. دې خبره ته موږ ډېر خلکو ته ویل چې راشئ خو موږ سره چغاله نه دی خوستي. الحمدلله دا د قرباني خلکو او دیو راغلي دي. دا راته وایي چې پېښور کې هم داسې ډېر ګراونډونه شته، هلته هم دا میچونه کېږي. نو داسې څه ضرورت محسوس شو چې تاسو دلته دا میچ ارینج کړو؟ نو پېښور کې خو زموږ عزیزان ټول په پېښور کې دي. موږ 15 کندې یو په هر کندې کې الحمدلله دوه ټیمونه دي د ما سره. هغه د ساحل 11 او د ساحل لیگ په نامه باندې او د ساحل زلمی په نامه باندې د هارد بال ټینس ګیم خو چې زموږ خپل خاوره ده. نو موږ ویلي چې موږ ثابت کو چې جی دلته د خلکو اکثر خبره کیږي دا علاقه داسې ده او داسې ده نه جي دا وګوره ښایسته لاسونه ښایسته ماحول دی. بل چې دلته خلک رال دلته د کرکټ خو یو بانه ده دا خلک به ویني چې دا ماشومان تعلیم ولې نه کوي، دا ماشومان مدرسې له ولې نه ځي، دلته د اوبو څه کمی دی. نو موږ دلته راځو نو دا ویزټ کې دا ګروپونو کې دا ویډیوګانې وکړو. مقصد هم دا وي چې زموږ د علاقه ویني او زموږ الحمدلله عزیزان نن ډېر په ښه سطح باندې دي. دا راته وایي چې څوک دې میچ له راغلي مهمان خصوصي څوک دی او د دې میچ په ذریعه باندې تاسو څه پیغام ورکوئ قوم ته؟ نو دلته مهمان خصوصي چې دی بسم الله جان صاحب دی، میر صاحب دی د دې علاقې، سلیم صاحب دی هغه سره خپل کابینټ دی او دلته کیپټن نومان صاحب دی هغه سره دغه شوی دی. او زه ټولو عزیزانو ته دا درخواست کول غواړم که هغه خویزې وي بیزې وي لمزې وي او اته تحصیلو کې څومره عزیزان وي وټساپ ګروپونه کولو کړي هغه ته دا پیغام دی چې تاسو دا مهم وچلوئ د چرسو د آیسو په خلاف باندې د سپورټس په حواله کار وکړئ، د خپل علاقې جوماتونه وینئ، ټویلونه وینئ، اسکولونه وینئ او د ګلونه ماشومان وینئ. د پښتون زلمي خبرې اترې تاسو واورېدلې دي. یو مهمه خبره وکړله چې یاره زمونږ د دې ټورنمنټ انعقاد مقصد دا دی چې عوام له قوم له یو پیغام ورکړو د امن او بل چې دی دا نوی کول چې دی دا د نشو تماشو نه بچ وي. ډېر زبردست. اوس موږ سره بل ملګری ولاړ دی، دې سره هم خبرې کوو چې ټولو نه مخکې موږ سره خپل تعارف وکړئ او د ټورنمنټ حوالې سره خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملک صنوبر اساخیل دی، کلی سنخیل، د سنخیلو سره تعلق لرم او د دې باشنده یم. دا ټیمونه چې کوم دي دا ټورنمنټ چې کوم دی دا چرمن سلیم صاحب د وی سی 3 چې کوم چرمن دی ناظم دی هغه دغه کړی دی لانچ کړی دی او میر صاحب هم راغلی دی، دغه شان دی کیپټن نومان صاحب هم راووته. دا مهمان خصوصي دي او دا زمونږ د اساخیل قوم خپلو کې دا ټورنمنټ دی د سنخیل شندره سنخیل په نوم باندې یو ټیم دی او یو ټیم چې کوم دی د مومند زلمی اساخیل زلمی ټیم دی. مجموعي تور باندې څو ټیمونه دي او فائنل به کله؟
مجموعي تور باندې اوس دا دوه ټیمونه د کرکټ دي او د دغه شانې د والیبال به هم دوه ټیمه جنګیږي په خپل منځ کې به مقابله کوي او بیا بل ورځ به د دې فیصله به د دې پروګرام په اخره کې کوي. څه پیغام به ورکړې نوي کول ته چې کوم مطلب دا په نشو تماشو سري هغه ته به څه پیغام نوی کول چې کوم دی آینده کې راتلونکي دا دغه شانې د اخیری زمانې پتنو نه وبد شي د فتنو نه لکه څنګه چې د جعلي پتنې راوتي دي دغه دي د نشې تماشې دي نور وغیره دغه شان دي نو د دغې نه چې بچ شي او د خپل وطن ته توجه وکړي د خپل وطن چې کوم دی دا آبادول غواړي او دغه شانتي د دې ماشومانو د دې ظلمو تپوس کول غواړي لکه څنګه چې پښتون زلمي صاحب وکړ. ډېره مننه. جی د ملک صنوبر خبرې هم تاسو واورېدلې هغې هم دغسې خبرې وکړې کوم چې پښتون زلمي وکړلې اوس موږ سره یو بل ملګری هم ولاړ دی چې هغه هم په دې ایونټ کې چې کوم دی یو خاص مقام لري ټول نه مخکې جی موږ سره تعارف وکړي او دا راته ووایي چې دا نن کوم ټورنمنټ دی دې حوالې سره خبرې وکړي. زما نوم دی سلیم خوګاخیل زه د وی سی 3 چیرمن یم. دا نن چې کومه لوبه روانه ده میچ روان دي دا زمونږ د وی سی پندو د صوبایي حکومت د طرف نه د ایکسپارټا چې څومره چیرمنان دي نو د اغیو د پاره چې د سپورتس فند چې د مقرر شوی د دې سپورت څومره فند ورکړو تاسو دا د سپورتس فند په حواله باندې د لوبه د هغه سپورتس فند چې د تقریبا 5 لک روپۍ وي خو په دې کې ډیر انتهایی غټ کرپشن وشو په مومندو کې د دې واضحه مطلب دا چې په دې باندې سوشل میډیا اخبارونو کې هر څه کې راغلی دا غي نیمه سم موږ ته ملاو نه شوله کوم ته چې ته پوره پیسې ملاو شوی وي نو موږ الحمدلله د دینم بهترین لوبم کړی وي او خلک بم راغون کړی او په علاقې کې به موږ یو مثالی ټورنمنت کړی وي خو د بدقسمتۍ نه په کې پی کې کې او به په مومندو کې دومره غټ کرپشن دي چې موږ ته د سپورتس فند چې کوم 5 لک روپۍ وي نو هغه موږ ته نیمه ملاو نه شولې موږ پکې دا لګي ډیر بیسي ملاو شو موږ پکې خبل علاقې کې چې دی هغه پروګرامونه وکړل دلته موږ سره په دې علاقې کې چې دی د آرمي کیمپ دی د آرمي کسان راغلي دي مشران راغلي دي کیپټن نومان صاحب راغلي دي دا غي موږ شکریا ادا کوو زمونږ د تحصیل چیرمن مولانا بسم الله جان صاحب راغلي دي نو موږ د دې شکریا ادا زمونږ د علاقې چې دا جنوبي دره او وی سی 3 غونډه دا ډیره پسمانده ده او د دې د پسماندګۍ یو څلور علت دي نمبر 1 دا د دې بدامنی ده دویمه کومه پسماندګي چې زمونږ د علاقې ده د آغاز موږ د بارډر د بندش ده د انارګي د ګوسړۍ بارډر بندش دا د تحصیل بیزي خويزي او د مومندو د پورا ضلع مومند په معیشت کې په تجارت کې یو اهم کردار ادا کوي نو ډیر وخت نه د بدقسمتۍ نه دا بارډر باندې او دریمه کم چې د دې ذمہوار خلک دي نو هغه زمونږ قومي مشران دي زمونږ سپینګیري دي د هغې د بې اتفاقۍ د وجې نه چې دی زمونږ ته دا پسماندګي میلاو شوې ده دا راته ووایه علاقه خو پسمانده ده څه مسایل دي داسې پوه شولې چې هغې د وجې عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی بنیادي ضروریات ګوره تعلیم زمونږ نشته سړک زمونږ نشته هسپتال زمونږ نشته مطلب دا د کیل کود خو دا خو یو هغه خبره ده د دې نه علاوه زمونږ د سکول اوبه نشته دي زمونږ خلک د دې وجې نه خپلې علاقې ته راځي نه چې دا څیزونه نه بنیادي ضرورت نه زما ماشوم بیمار شي مطلب داسې که چې ماته یو مسله پیدا شي ایمرجنسي مسله ماته پیدا شي زه په داسې علاقه کې ژوند څنګه وکړم ماته د دې ټولو څیزونو ضرورت دی امن تعلیم صحت سړک او د علاقې اتفاق دا ماته ضرورت دی زما د ټولو فریقینو ته د دې خبرې درخواست چې تاسو په دې کې کردار ادا کړئ او چې موږ ته چې دی یو بنیادي زندگی چې کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړئ او څلورم چې دی زمونږ مین مطلب د پسماندګۍ ذریعه چې کومه ده هغه زمونږ سیاسي مشران دي که هغه مینې دی که ایم پی ای دی د هغیو عدم توجه د تحصیل بیزي دپاره ډیره زیاته ده ډیر وخت نه ده او د خویزي سب ډیویژن دپاره نو د هغې د وجې نه چې دی زموږ علاقه ډیره زیاته پسمانده پاتې شوله نو زموږ د هغې نه ډیره غټه ګیله ده د غیب چوکنواله د ګوسړۍ کنډوه پورې د انارګي کنډوه پورې 45 کیلومتر لاره ده څلور کاله وشو کله کله موږ په فیسبوک باندې ګورو چې هغې راشي یو تور سړک موږ ته وښیي په فیسبوک په پاڼه باندې او بس په سړک کار شروع شو مونږ خوشاله شو چې یاره بس دا کار خو شروع شو سړک جوړ شو اوس به موږ د خیره سره جنوبي درې ته ځو منځ کې سم نه وي نو هغې یا په ټاټکي کې شګه سیمنټ راوړي یا په لمن کې ټول لږ شانې تارکول راوړي او په یو ځای اچولي د پینډۍ یو سړک موږ ته په فیسبوک باندې وښیي یا د اسلام آباد یو سړک ورسره وښیي موږ یو ګنه والله دا زموږ سړک دی خو چې موږ رالو په 45 کیلومتر سړک کې هغې دوه نیم مطلب داسې که چې یو 15 قدمه سړک یې جوړ کړی دی نو ټول مخه شانې کنډرات پروت دی د دې د وجې نه هم چې د علاقه بدنام نه ده او د بارډر د بندش د وجې نه او د قومي مشرانو د بې اتفاقۍ د وجې زموږ دا وطن چې کوم دی دا ډېر یو پسمانده دی په دې زر وخت کې
او زموږ ډېرې مسایل دي چې هغه به موږ کم بیانوو پوه شولې چې سړک یا نشته دی موږ چیرمین صاحب خبره وکړله ټولې مې دغه مسلې دي نو موږ د ټول ټیم شکریا ادا کوو چې کوم مشران راغلي دي او الله دې دوی قدر وکړي چې زموږ د دومره د شړ وطن ته رال او دومره ټیم یې خراب کړ الله دې دوی عزتمن او خوشحال لري والسلام. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د ملګرو خبرې واورېدلې چې د دې ټورنمنټ د انعقاد مقصد دا دی چې موږ د امن یو پیغام ورکو او موږ یو پرامن قوم یو او چې کوم نوې کول دی هغه د غلطو کارونو نشو تماشو دینه بچ وي او دغه شانتي صحتمندانه سرګرمینو اکټیویټیز کې چې دی هغه حصہ اخلي. بل خبره دیو چې د بنیادی سہولیات وکړه چې دا علاقه چې دا د بنیادی سہولیات ژوند نه چې د محرومه ده یعنی سړک صحت تعلیم او دغه شانتي نور ډیرو سہولیاتو نه محرومه ده. حکومت ته پکار دي چې دې علاقې ته خصوصي توجه ورکړي او چې کوم منتخب نمائندگان دي هغه د عدم توجه د وجې چې د علاقه دغه شانتي پاسمانده ده. دا وجې زمونږ د نن ویډیو آینده به د نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغې پورې موږ له اجازت راکوي. الله په امان.